نه محترمو د جمعې ورځ هم ده او د شعبان ډېره زیاته برکتناکه میاشت هم شروع ده. په دې ورځ او په دې میاشت کې محترمو دا وظیفه انتهایي پاورفل ده. تاسو کو چرته پریشان یې د رزق د تنګسیانه، که تاسو پریشان یې د تنګ دستۍ نه یا د پیسو د نشتوالي نه، که تاسو پریشان یې چې یاره ماته خو کار روزګار نه میلاویږي، نو هم نن دا وظیفه وکئ، د ژوند معمول حساب کوي، انشاءالله العزیز رزق دا به تا پسې راځي، مال و دولت دا به تا پسې راځي، کارونه دا به تا پسې راځي، خلک به راځي تا ته منت کوي چې راشه ما څه کار وکړه. محترم مسلمانانو داسې ځای نه به الله پاک رزق درکړي چې ستا ګمان دا به هم نه وي. بس راځئ نن را سره د یو وظیفه صرف وپېره وکئ، بس صرف وپېرې لونګ باندې محترمو دا وظیفه وکړئ، دغه لونګ مې ځان سره کېږدئ، نو چې کو دغه پرتې تا سره بټوه کې یا پرتې پرس کې یا بکس کې یا داسې ځای کې چې کوم ځای کې ته پیسې د ایږدي المارۍ وغیره کې، انشاءالله العزیز د پیسو او د مال او دولت برکت ته به ګوره باران به منې کېږي محترمه د مال او دولت. یقینا دا شرط دی، چې کله زمونږ یقین کامل شو انشاءالله العزیز بیا به ستا حاجت هم پوره کېږي، مشکل به هم ختمېږي، دغه رنګې قرضدار قرض به هم ختمېږي، د دې سره سره رشته ښځه کې محترم ادا کېږي. بس دا وظیفه را سره د زړه نه وکئ او که ربانه ښه ولګېده ملګرو سره یې شیر کړئ محترمه، ځکه چې څه د ځان لپاره خوښوې هغه د بل چا لپاره هم خوښوې. زما د اسلام ډیرو زیات خوږو او درنو مسلمانانو خویندرونو انتهایی مجربه وظیفه د هغې طرف زه تاسو بوځمه چې کومه د کمال او کومه لاجواب وظیفه ده محترمه. د هغې نه مخکې دعا کو یا الله څومره کسان چې پریشان دي هغوی رزق دا کم دی، یا الله رزق ورسې واکړي. څومره کسان مال و دولت په تکل کې دي، کله یو ملک ته کله بل ته کله بل ته کله کلي کې کله علاقه کې کله دکان کله څه کله څه، یا الله پاک بهترین رزق وله ورکړي. څومره کسان مسافر دي د هغوی کاروبارونه هلته نشته، یا الله هلته وله ورکړي. د چا کاروبار خوښي چې کلي کو ته کاروبار میلاو شي، الله پاک دلته کو ته بهترین کاروبار دا ورکړي. څومره بیماران دي لا علاج دي، الله تاسې علاج شته روغ کړي. څومره کسانو داسې دي د هغوی حاجتونه دي، یا الله پاک حاجتونه له پوره کړي. څومره کسان داسې دي د هغوی مشکلات دي، یا الله تمام مشکلات دا ول ختم کړي. څومره کسان په کمنټ کې دعا لپاره ویلي دي، یا الله پاک تعلیم بذات الصدور، د چا چې څه قسم له حاجتونه دي، پریشانی دي، مشکلات دي، تکالیف دي، سم سلم د پوره جهان دربه اور ستا بندگان دي، هر قسم حاجت له پوره کړي، هر قسم مسله دا ول ختم کړي. امین ثم امین. محترم مسلمانانو کوم چې وظیفه ده انتهایی مجربه ده، کوشش تاسو وکئ چې عمل پې وکئ، روزانه د عمل کوئ روزانه، او تا چې کوم ځای کې لونګ ایښی دی، بټوه کې ایښی دی یا المارۍ کې دي یا بل ځای کې دي، دغه لونګ به محترمو دا دموئ، انشاءالله العزیز انشاءالله د رزق تماشه به تاسو په خپلو سترګو ته وینئ. خو یقین دا شرط دی، وظیفه کله محترم وکړو د هغې نه بعد به دعا وکړي، او په دعا کې به د الله پاک نه مال او دولت وغواړي، بهترین کاروبار ورته وغواړي، او دا دعا به سره هم وکړي الله پاک داسې کاروبار راکړي چې زما په دنیا او آخرت دواړه ساز شي. بعضې وخت کې خلک صرف دنیا وغواړي، لکه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا الدنیا الدنیا، آخرت پکې نه غواړي. نو چې کله پکې آخرت نه غواړي نو بیا به خامخا مسله خرابېږي، او چې کله آخرت پکې غواړي انشاءالله نو دنیا او آخرت دا به هسته کېږي. وظیفه داسې ده یا حیو یا قیوم، تاسو وړومبی څه وکړئ چې درود ابراهیمي د بو وایي 11 پېرې، بیا به د هغې نه بعد 2 پېرې یا حیو یا قیوم یا وهاب یا رزاق، یا حیو یا قیوم یا وهاب یا رزاق، دا به تاسو محترمو 2 پېرې ووایئ، او که چا سوا وویلې انشاءالله پیدا به ډېره زیاته وي. 140 پېرې وویلې یا ویلې 101 پېرې وویلې انشاءالله العزیز ډېره زیاته پیدا دا به ورته حاصلېږي. محترمو کوشش وکړئ وظیفه د زړه نه وکړئ.
او دغه رنګ ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی داسې قسم له قیمتي وظیفو سره محترم هغوی مخ شي او د هغوی په زبان باندې په ژبه باندې ذکر راشي د الله پاک د پاک نومونه د چا په خوله باندې راشي او چې یو پیر د ذکر وکړو شکر وباسئ الله تا زما په خوله ذکر جاري کړو الله مو خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.